مفتي صاحب محترم، یو ملګری سوال کوي او ډېر عجیبه سوال دی. هغه دا دی چې نن سبا زما یو عادت جوړ شوی دی چې زه کله موبایل ګورم یا څه کوم نو میوزیک اورم، چې ورته ګانې مانې وایو، او د هغې نه پس بیا را سره هسې احساس پیدا شي، هسې زړی خو لږ جوړ دی الحمدلله، چې بیا توبه وباسم چې دا کار مې ټیک ونه کړو. د هغې نه پس بیا هغه ګناه زما نه کېږي د ګانو د اورېدو هغه. نو یو خو دا وایي چې ګناه یې ډېره زیاته ده، دې باره کې راته څه ووایه. دویم دا چې یو داسې عمل یا نسخه راته وښایي چې د دې نه مې الله تعالی بچ کړي. او مفتي صاحب نن سبا خو داسې ډېر زیات عام شوی دی، د هغې وجې دا ده که څوک موبایل کولاوي کې ټیک ټاک دی، که فیسبوک دی، که یوټیوب دی، که انسټاګرام دی، چې څه پلیټفارم دی سوشل میډیا ټول دغه دي. نو شریعت څه وایي او داسې څه نسخه؟ ګوره نن سبا دا ډېره ناشنا خبره ده چې د ده له توبې تړه کېږي. ګناهونه نفس نه دی، دا نفس اماره، دا انسان ګناه طرف ته رابلي. نفس شو، شیطان شو، خاص کر سوشل میډیا دې د ګناه دومره عامه کړله چې د انسان په ذهن کې دا خیال نه راځي چې یاره مانه ګناه وشوه. سوشل میډیا سړی ګوري، زنانه تصویر د زنانه ویډیو راشي، خیال هم نه چې یاره دا زه ګناه کوم یا زمانه ګناه وشوه. دې وجې نه دا ګناه دومره عامه شوې ده. نو چې انسان په زړه کې بار بار د توبې خیال راځي که نه، دا ډېره لوی خبره ده. نو معلومه دا شوه چې ګناه پرېښودل آسان نه دي، خو ناممکن هم نه دي چې یو سړی وایي چې یاره زه ګناه نشم پرېښودی. بلکل دا ګرانه ده. دا د الله د طرف نه تا ته یو د رجوع علامت دی. الله وایي چې ما ته رجوع وکړه، الله وایي چې ما ته راشه. ان الله یحب التوابین. الله توبه قبلونکي څه کوي؟ خوښوي. چې کوم کس توبه کوي، توبه وباسي، الله طرف ته رجوع کوي، الله وایي ما ته راشه، ما ته راشه، په انتظار یم. نو که یو سړی وایي چې یاره زه د ګانو بجانو د دې څیزونو څنګه بچ شم، نو یو داسې کار وکړه چې ته په موبایل کې که ټیک ټاک استعمالوې، که یوټیوب کې او فیسبوک څه څیز استعمالوې، نو د ټول نه اول دا کم ګنده د ګانو بجانو دا کم پیجونه چې کوم دي د انفالو کا، او دینی پیجونه چې کوم دي هغه فالو کا، هغه څیزونه ګوره. دویم دا چې دا ته عادت جوړ کا، کم از کم که ډېر نه که نه، کم از کم د قرآن د 10 آیتونو عادت جوړ کا د ورځې، که سهار ماښام شي ډېره ښه خبره ده، او بیا که د ورځې سپاره شي بیا خو ډېره ښه خبره ده. او که دا نه نو 10 آیتونه د ورځې وایه د قرآن، او دې سره استغفار، سل پر استغفار باندې انسان 5 منټه نه لګي. استغفر الله او استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، دا هم ښه خبره ده. او بله دا چې د نیکو خلکو صحبت، د علما خواله ځه، د نیکانو خواله ځه، چې د هغه په صحبت کې ته کېناستې که نه، نو د هغو د صحبت د وجې نه په تا باندې به د خیر او د نیک عمل هغه اثر کېږي. مفتي صاحب تاسو صحبت خبره وکړه، خو زه وایم چې د موبایل کې یو نیک صحبت دی او بد صحبت دی. نیک صحبت دا دی چې ته ښې ویډیوګانې وګورې، هغه برته بار بار راځي. موبایل کې وي هم داسې، او که بدې ویډیوګانې ګورې چې برته بار بار راځي. نو دغه ویم که نه، دغه نیک صحبت موبایل کې هم اختیار کړو. د موبایل نیک صحبت خو چې تا غلط څیزونه انفالو کړلو، دیني څیزونه دې فالو کړو، دا نیک صحبت شو. خو د هغې نه علاوه د علما خواله ځه، نیکو خلکو خواله ځه، د هغو صحبت اختیاروه. او بل دا چې د کم از کم د 5 وخته مونځ اهتمام، که نارینه په جماعت کې او که زنانه په کور کې، که دا اعمال د شروع کړو، نو د ده زړه به په خپله د ګناه نه توري شي، او نیک اعمال طرف ته به د هغه زړه جوړ شي. ځکه حدیث کې راځي، نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي لیکونن من امتی اقوام، وی زما د امت به څه خلک داسې وي یستحلون، لیکونن من امتی اقوام، وی زما د امت به څه خلک داسې یستحلون الحرا، چې حلال به ګڼي زنا لره، والحریره، او د ریخمو کپړو لره د نارینهو دپاره، والخمره، شرابو لره، والمعازفه، او څه شي لره، د ګانو بجانو څیزونو لره. د ګانو بجانو چې کوم آلات دي دی به دا به حلال ګڼي. نو نن هر څیز دا خلک حلال ګڼي، دی وجې انسان ګناه طرف ته توجه نه برابرېږي. نو د انسان ګانې اوري، په زړه کې نفاق پیدا کېږي. عبدالله ابن مسعود دی که نه،
الغنا ينبت النفاق في القلب وای دا ګانې بجانې په زړه کې نفاق داسې پیدا کوي لکه څنګه چې دا بوټي له اوبو ورتلی کېږي کما ينبت الماء زر لکه څنګه چې راټوکول کېږي هغه بوټی هغه فصل د اوبو په ذریعه باندې نو د ګناه چې انسان دا ګانې بجانې اوري نو د انسان ګناه طرف ته اړه کېږي بیا یې مانځه ته قرآن ته د انسان زړه نه لګي نو کوشش پکار دی چې د نیکو اعمالو هغه اهتمام د مانځه اهتمام بیا به انسان د ګناه نه الله بچ کوي